اوریدونکو یو ځل بیا زه وطنیار خیلجي په دې سهار کې درته منئ سلامونه او سونه بلوچستان دا وخت تاسو اورئ او ګورئ هم صحیح دي. نو ګران اردوونکو لکه مخکې چې ما ذکر درته وکړي چې نن موږ د ملک په سیاسي حالاتو په سیاست باندې او د سیاسي جماعتونو ترمنځ هغه رویې سختې رویې او عدم تعامل عدم برداشت په دغو باندې خبرې اترې کوو. له موږ سره د سونو بلوچستان په سټوډیو کې موجوده دی سیاسي شخصیت هم دی، عوامي شخصیت هم دی او قبایلی شخصیت هم دی. محترم عباس خان درانی صاحب یقینا تاسو ټول به پیژنئ، د نوم به اورېدلی وي، واقفیت لري ورسره. نو نن له موږ سره موجوده دی. نو د زړه له کومې تود هرکلی په دې ساړه سهار کې نو درته وایم چې د دومره تکلیف وکړی راغی او په دې سهار کې زموږ په سټوډیو کې له موږ سره موجوده دی. نو عباس خان درانی صاحب تر ټولو نه مخه راغلاست و تا ته وایم زموږ په دې سټوډیو کې. جی صاحب. وطنیار غلجي صاحب ډېره مننه. کور دی ودان ستا سار کې دستا خوږې خبرو ته موږ اکثر اورو. ستا یو جان مننه چې موږ دونه وګړو موږ ته دعوت راکړي، موږ په دې ډېر خوشحاله یو. یو جان مننه، ستاسو یو جان مننه، ستاسو راغی تکلیف مو وکړي. نو محترم عباس خان درانی صاحب پاکستان کې سیاست سی کم دی یا سیاسی کلچر سی کم دی دا ولې دومره داسې انتها پسندانه دی؟ خیر دا به دویم سوال کو. اول سوال به دا کو چې سیاست دی شی او سیاسی جماعتونه څه کم دي دا ولې په وجود کې راځي او دا د څه دپاره وي؟ کلي راورېدونکو ته په دې باندې ته څه ووایئ؟ چې وطنیار صاحب په ټوله نړۍ کې سیاست ته عبادت ویل کېږي جی، او ټول د نړۍ ملکونو کې څه خلک دي هغه سیاست ته د عبادت په نظر ګوري او کوم سیاست چې کوي هغه کله عبادت چې کوي په دغه شانې کوي. اصل کې سیاست د عوام خدمت، د عوام د اتحاد و اتفاق، د عوام د مسایلو یو دغه دپاره خلک راټولول، پر یو پلیټ فارم جبه کول او د وطن د علاقې د عوامو خدمت کول د فلاح و بهبود دپاره په عوام کې د شعور راوستلو دپاره دې ته سیاست ویل کېږي. له بدې مرغې بس سیاست دا ټیم زموږ چې کوم خلک دي هغه پازیټیو نه دي، اکثریت دی نیګیټیو خواته تللي دي. لہذا د دې د وجې نن سبا زموږ په ملک کې سیاست چې دی د ډیرو سیاستدانانو د وجې چې هغه خپل د ذاتي مفادات دپاره، خپل د کورنۍ دپاره، خپل د ذاتي مفادات، خپل د ذاتي مفادات د وجې سیاست ته دومره نقصان ورسوي چې زموږ ځوانان یا زموږ عوام چې دی هغه دا ټیم د سیاست زموږ د پاکستانی عوام د سیاستدانانو سره بخښنه زه ډېر غواړم اعتماد لري سوی دی. اعتماد لري سوی دی. تا ډېره ښه خبره وکړه عباس خان درانی صاحب چې سیاست هغه رنګه نسو پاته یا سیاسي جماعتونه اورال که موږ وګورو هغه رنګه نسو پاته. عام پښتانه وایي که نه چې په خوله یې وه په زړه یې بله. نو که موږ دې ته وګورو د دې ټولو صورتحال ذمهوار چې کوم دی هغه څوک دی؟ لیډرشپ په دې کې دغه دی او که یو عام سیاسي کارکون چې هغه د سیاسي جماعت دپاره ټول ژوند ورکړی وي؟ چې اصل کې دواړه ذمهوار دي. دواړه دي چې په دې دواړه ذمهوار دي. عوام ته دا پکار دی. اوس زه په یو مجلس کې ناست وم، یو ډېر غټ عالم و، هغه د کلام پاک یو آیات تیر کوي، بیا ترجمه وکړه چې آپ کے اعمال آپ کے اوپر حکومت کریں گے. نو زموږ عوام ته دا پکار دی چې د داسې خلکو چناو وکړي چې هغه مثبت سوچ لري، پازیټیو سوچ لري، د وطن خیرخواهي ازمایل سوی سړی، نو دغه شاته ودرېږي. نه کې دغه خلکو یا د خپل د یو ذاتي نوکري دپاره یا د ذاتي یو مفاد دپاره یعنی یو ټیکه یا بله د دا کوشش د دا سوچ چې دغه سړی چې زه سپورټوم د دې پوزیشن په عوام کې مضبوطه دی یا د ووټ اخیستونکو اهلیت لري، لہذا که دی ښه دی که بد دی زه به هم د سپورټ کوم
ولې هغه کم لیډر سي هغه داسې ماحول جوړ کړی لکه دای سي په اقتدار کې راځي نو که عوام د داسې خلکو سپورټ وکړي چې هغه مثبت سوچ نه لري نو دا بالکل داغه عمل دی پر هغه باندې حکومت کوي عوام ته پکار دی سی لیډرشپ چناو سي دی هغه د ښه خلکو د مثبت سوچ خلکو سره ودرېږي او لیډرشپ ته دا پکار دی چې د علاقې د فلاح د خپل عوام کې د شعور بیداري لپاره کار وکړي جی بالکل ډیره ښه خبره تا وکړه راغی عوامي نمائندګانو تم چې هغه هم د سیاست یو اهمه برخه ده د کې یقینا واقعي تاسو خبر وکړه څه قصور به د سیاسي جماعتونو یا د لیډرشپ خو لیکن ډیر قصور څه کم دی هغه د عوام هم دی کله چې موږ انتخاب کوو د یو عوامي نماینده نو موږ دې شي ته نه ګورو موږ په عزیزي په قرابت په مولداري په دغو باندې دته ووټ ورکو یا د سرمایې له وجې د غټو ګاډیانو بنګلو کوټیانو د کاروبار له وجې موږ متاثره سو نو دې ته نه ګورو چې دا به که اسمبلی ته لاړی نو دی به زموږ خدمت کولی سي یا د علاقې په مسایلو به دی هلته څنګه کردار ادا کوي او یا بیا بالکل عباس خان دراني صاحب زموږ د ملک دپاره یقینا چې دا نماینده خو اصل قانون سازي ته دي دا به څنګه نو دا شی نه موږ نه ګورو دا ولې اصل کې په نظام کې ډېرې خرابیانې شته کله تاسو اوس یو خبره وکړه چې د ووټ په انتخاب کې کم خلک چې موږ انتخابو دا که اوس دلته نظام درست وي دا هغه خلک دي چې دوی ځي قانون سازي په اسمبلی کې کوي جی بالکل لیکن موږ د هغو څه فنډ غواړو د هغو په لاس کې نوکریانې دي د هغه په لاس کې فنډ دي نو بیا په دې کې خلک ډېر په لالچ کې راسي کله تاسو اوس ډېر یو ښایسته خبره وکړه چې خلک د تربورګلوي د وجې د استوب قرابت د وجې خپل سړی خوښي کاغه پازیټیو سوچ نه ولري بالکل څه ستوي کې نه وي زبر خدای ووټ ورکړي دا ډېر ښایسته خبره وکړه ډېر داسې خلک ستا چې هغه په دې ایله ایستا سړی دولتمند دی قانون نه سبب از ما سره مرسته وکړي او سړی نیگیټیو وي دا هم ډېر غټ مطلب سیاسي په لحاظ په معاشره کې د بېشعورۍ یو ډېر غټ عمل دی چې رواني او بله خبره دا ده چې تر څو پورې دغه کم د فنډینګ یا د اسکیماتو یا کم د ترقیاتي کارو دغه سی هغه د میونسپل کارپوریشن پر خپل نه راغلي نو دراغو پر بدا معاملات دغه سی رواني جی عباس خان درانی صاحب بالکل راځو د سیاسي جماعتونو خواته سیاسي جماعتونو ته ډېره ښه خبره وکړه چې دا د عوام سترګې وي د عوام آواز وي د ملک د ترقی د ملک د خوشحالي او د ملک د استحکام لپاره په وجود کې راغلي وي خو ولې یو طرف ته په سیاسي جماعتونو کې په خپل هم اندر خلفشار یعنی اتفاق او دا شی نوي خو بل طرف ته کوم وګورو سیاسي جماعتونه په خپل اپس کې سرنشتي دي برداشت نه لري تعامل نه لري نو دا ولی موږ دارنګه سیاسي کلچر لرو په پاکستان کې وطنیار غلجی صاحب کال مخکې د نړۍ په سطح یو ډېر غټ عالم دین پاکستان ته تشریف راوړی و نوم یې ډاکټر ذاکر نایک و جی بالکل نو پر ده باندې یو سوال وسو چې ډاکټر صاحب ته د فرقو په باره کې څه وایې په اسلام کې ولې دونه زیاتې فرقې دي جی هغه دا یو ډېره غټه موضوع ده چې زه تاته پر دې باندې خبرې کوم البته ټول مذهبي فرقې استیاغه ته دا پکار دی په اسلام کې کم ښه خوی سي دي کم ښه عمل سي دي باید اول خو پر دې باندې متفق سي پر هغه باندې عمل خو وکړي نه نو سیاسي پارټیانې ټولې د ټول آئین راواخې منشور راواخې د ټول غډیر ښایسته آئین منشور دی لیکن بیا چې برته راولاړ سي هغه په آپس کې یو د بل څه ډېر اختلاف لري او عوام هم د دې د اختلاف د وجې ټول تقسیم وي نو پر دې باندې د خپل سیاست کوي د دې د وجې چې دی مطلب د سیاست غسې دی یا د سیاسي پارټیانې چې دي هغه په علاقو په وطن کې انتشار پیدا کړی دی د عوام پر سیاست باندې اکثر زه در شایم خامخا په وړو کې مالګه
وهي چې هغه ښه خلک یا اکثریت دا درته وایم چې هغه د عوام پر مسایلو در وطن د علاقې پر مسایلو باندې خپل ګراف راپورته کوي خپل سیاست هغه سورتوای سیاست خو عبادت خودي نو سبا سیاست چمکاوه هم تورتوای دا خاص جمله ده نو سیاسيان ته هغه وخت به موږ د ترقی په خوا رواني شو هغه ټیم به موږ په موږ کې سیاسي شعور راځي چې زموږ عوام او دغه سیاسي لیډرشپ ته وایي ټیک دی پاپس کم پر کم نقطو تاسو اختلاف دی هغه به دلایل برای تکمیل د پاره لیکن کم سي شخو نه دي مطلب پاین کې د ترمیم یو شک دی راځي داغه د معاشره د پاره د وطن د علاقې د پاره په خیر تمامېږي باید په دغه رقم ایشو باندې سيدي هغه ټول پارټیان سيدي هغه متفق یا او متفق نه دغه سیاسي پارټیانو کم کارکونان سيدي سپسي ولاړي باقي باید شعوري بیداری هغه ذهني غلامي نه پکې کې ذهني غلامي د غلامي د هغه ته باید د زنجیران ضرورت نشته هغه سي ازادي او باشعوري باید د خپل لیډرشپ سي هغه پردیشي باندې پریشرایز کوي سي دغه نقطه باید پر دې باندې د ټولو پارټیانو مشران سي هغه متفق دا د وطن د علاقې د پاره دا مسله ده د ټولو مشترکه مسله ده نو به دا یو ډیر ښه اړه خواته زموږ معاشره سي سیاست سي او د وطن د ترقی په عمل به دا ډیر په خیر تمامېږي دوه شیونه نه سکله سیاسي جماعتونه اقتدار ته ورسیږي نو په اقتدار کې یو حکومت حصہ جوړ سي او ځینې بیا د اپوزیشن حصہ جوړ سي خو لیکن دلته په پاکستان کې لبد مرغه ځخه اقتدار او اپوزیشن همیشه دویم په جنگ وسره او د اپوزیشن کوشش داوی سی حکومت کی موجوده سیاسی جماعت سے کم نہیں هغه اقتدار په صحیح توګه باندې ناراضه وچلوي د عوام مسایلو خواته توجه ور نکړي نو دوی په دې جنگ سره شتي وي نتیجه هداوي سی د خلکو له سیاسي جماعتونو له سیاست زړه مړ سي دی بنسوایته بالکل نو سبا سي اکثر د سیاست عوام اکثر عوام لا ساخلی یا مطلب نه خوشي داغو درګور دغه وجه دام ده او دا یو ډیر خطرناک او ډیر یو خراب عمل دی کله چې یو پارټي په اپوزیشن کې همیشه خبرې ډیر کلک کیږي زه لیډر ته ناستم نو یو صافي کوېشن ور باندې وکي چې صاحب ته ولي اکثر په اپوزیشن کې نه نو دا ورته ویل چې د اپوزیشن کې تنقید ډیر زبردست کیږي او کله چې په اقتدار کې راسي نو بیا د ذمہوار دی بیا د خپل د مشکلات په وطن کې په علاقې کې کوم مشکلات هم د بیا د ما د غلط بیانې سره دا کوشش کوي مسائل سيدي داغو د نه کېدو خو د وسکار نه لیکن د بیا کوشش کوي په زبانی لفظو باندې یا په زبانی لفظ خرچ باندې داغه دفاع وکړي سي دا کار داس نه دی داس نو د دې د وجه سي د عوام کې بالکل یو غټه وجه دام ده وطنیار غلجی صاحب چې د سیاست د اعتماد پورته کیږي نو دا هغه خبره د سماته تویل په شروع کې درته ویل چې پاکستان د دنیا واحده ملک دی چې په سیاست سدي هغه ډېر زبخښنه غواړم مطلب نه خوشي خلک او دا بالکل رول پلی سکم ورتوای کنه د هغه لواجی نو عباس خان تورانی صاحب ډیره شایسته خبري ماشاءالله کوي ته ستاسو کې او سیاست باندې یو گریپ دی یو لوی نظر تاسو لراسته دا وشایسته د یو ملک د پاره سیاسي جماعتونه ولی ضروری وي کله دې خاتم راسو چې خلکو په دې خبرم په نه دوی تحصیل سي چې سیاسي جماعتونه ضروری ولی وي د دې وجود ولی ضروری وي تمره اصل کې په ملکونو کې نظامونه امرانه نظامی شاهي نظامی ډیکټیټرشپ نظامی او جمهوریت نظامی د جمهوریت مطلب د خلکو حکومت د خلکو د پاره د خلکو لخواسه ذریعہ د جمهوریت وای او دغه جمهوریت په ملک کې سیده جمهوریت نظامی دغه د پاره بیا سیاسي جماعتونه سي هغه ډیر ضروری بلکې لازمی نو سیاسي جماعتونه بیا د عوام په انتخاب سره راځي
او دغه سیاسي جماعتونه بیا مخته حکومت چلی. دغه سیاسي جماعتونه د عوام سره وتلی، لہذا ورته معنایم د جمهوریت هغه د خلکو حکومت د خلکو لخوا سره د خلکو لپاره. نو په دې خاطر ضروري چونکې دا یو جمهوریت پروسس دی، په دې کې لازمن کم سیاسي جماعتونه سي هغه ته دا اختیار ورکول کیږي ستاسو په عوام کې ولاړ سي، خپل آئین خپل منشور چې دی هغه پیش کړي او د خلکو چې کم جماعت زیات رای اخلي هغه په پارلمان کې راځي او هغه به د ملک نظام چې دی هغه چلی. جی بالکل ګران اوردونکو، تاسو د سنو بلوچستان څخه کتلې په سیاسياتو باندې یو ډیره اهمه خبره سیاسي جماعتونو په حواله سره د دوی د کردار، د دوی د جوړېدو د مقصد په حواله سره محترم عباس خان لما سره موجوده ولی. نو سنو بلوچستان څخه فی الحال د غمره او اف ام باندې به بالکل مخبرونه جاری وي.